نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين صدق الله العظيم سورة الماعون جرشتم پارا یہ سورة الماعون وی زکاة سورة خیرنی لفظ ماعون دی سورت مکی سورت کی نبی علیہ السلام دا ہجرتنا قرآن دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت یوسل اوم دی نازل دو پر حاض سرا دا سورت اول لسم دی سورت کی یورکو اب آیاتن دی مکی سورت کی دا قریش و دا مکی مکرمی دا قبیلی فضیلت بیان اس پدی رکو کی داغ خلق و قباحت ذکر کی گی چاگا مومنان ندی کافران یا منافقان یا پمخ کی صورت کی داغ خلق و فضیلت بیان شو چاگیتا اللہ جل شانہ دا مکی مکرمی دا وجنا بہترین رزق ورکی او پدی صورت کی پدغ رزق کی دا بخل او دا صدقی نکولو قباحت ذکر کی نمک کی دا رزق دا ملاوے دو نعمت بیان شو او پدی صورت کی دا رزق دا نور کولو قباحت بیانی پدی صورت کی اللہ رب العالمین دا کافرانو دو علامات بیانی او بیا په صورت کی د منافقانو دری قباحتونه ذکر کی اولنی علامه د کافرانو تکذیب د قیامت داغه کافران چې قیامت حساب کتاب جزا او سزا هغه نه مني بیم علامه او قباحت د کافرانو د یتیمانانو بی ادبی ذکر کی او بلکہ دریم علامات دغی کافرانو د غریبانانو سرا بخل ذکر کی چې دا غریبانانو باندې بخیلان دي غریبانانو لکه عام نور کې نه پخپل ور کوي او نو بل چاله ترغیب ور کوي او بیا درې علامې د منافقانو ذکر کی اول هلاکت د منافقانو د پارا هغه منافقان چاگی دا خپل منزننا غافل منزننا غفلت دا تفسیر جلالین لکی چی دا خپل منزننا غافل دی یعنی دی خپل منزننا قصدن رستو کبی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بنسبان دا دو زایونن علاوہ چرته هم په یو وخت کې په منځون یوځای کول جایز نه دي یو په میدان د عرفات کې د حاجی صاحب د پاره او دیم په مزدلفه کې د حاجی صاحب د پاره دې ټول ځایونو کې په یو وخت کې دوه منځونه کول شي او بس دین علاوه په هیڅ صورت کې په یو وخت کې په منځونه جایز نه دي او دلیل د امام صاحب رحمت الله علیه د دلایلنا دا دلیل الله فرمای هلاک بشیا خلق چاغي د خپل منځونو نه غافل او غفلت د مانزه دادی چې منځ د خپل وخت نه رستو کې که په یو وخت کې د دوه منځونه کې او جمع حقيقي کې نو په دې وخت کې د آیت خلاف راځي لکه ماسپخین منځ د مازیګر په وخت کې یا د ماقام منظما سوتن په وخت کې نو دا د آیت کریمه خلاف یو قباحت د منافقانو په منځونو کې سستی ده منځونو سسته سره کوون کې دا کار د منافق مسلمان ودا نه کوي دیم علامه د منافق دی بریاکاری کوي کلم چې سم کار کوي نو دی د پاره نه کوي چې الله رضا شي دی د پاره به کوي چې خلق را تخسړي وي
کاغه عبادات بدنی وی یعنی منځو روزه وغیرہ او که عبادات مالی وی لکه مثال زکات صدقه وغیرہ او یا د دې دواړو نه مرکبي لکه مثال حج چې بدنی او مالی دواړه عبادت دي. نو دویم قباحت د دې منافق د چې دی ریاکاری کوي او دریم قباحت معمولی غونتی سیزم دی چاله نه ورکوي یعنی دومره بخیل لکه مثال معمولی سیز څه شی دي اوبه دي آسان ملاویږي او چاله نه ورکوي دا کار د منافق دی. یا مثال مال کدا معمولی سیز دی او چاله نه ورکوي یا مثال د ګندلو ستند حاشیه د جلالین لیکي دا کار د منافق دی چې غټ سیز سکي چې وړو کې سیزم چاله نه ورکوي یعنی دومره بخیلان. دا درې قباحتونه د کافرانو او درې قباحتونه د منافقانو. مسلمان په د دې شپږو واړو قباحتونو نه ځان ساتي. الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی آیات معلوم دی کس یکذب بالدین چې تکذیب کوي د قیامت نمن فذلك الذي پس دا اغا کس دی یدع الیتیم چې دی کی ورکوي رټي بی عزتی کوي د یتیمانان ولا يحض على طعام المسكين او ترغیب نه ورکوي بل ځان تا یا نور خلق تا په طعام د غریبانانو باندې خرچه نه کوي بخیلان دي. فویل پس هلاکت دی للمصلین دا مسکون کو د پاره الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه خلق چې د خپل منځونو نه غافل وي د خپل منځونو نه غافل مونږ په خپل وخت باندې نه کوي دې د سوي ساهون غافل. الذين هم يراؤون هغه خلق دي چې دي ریاکاری کوي په خپل عبادتو کې ریاکاری کوي. ويمنعون الماعون او دوی منع کوي معمولی غونتی سیز د ضرورت. واخر دعوانا الحمد لله.